ابو داود شریف کې یو واقعا ذکر کیږي باب تړلې باب ما یقال عند الغضب چې غصه درله نو سبکه نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی رسول الله علیه السلام فرمای اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس چې غصه درله او ته ولاړ نو کینه دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده فإن ذهب عنه الغضب کې دي چې غصه تلاړ شي کیناسته او بیا د غصه ناراضي پیغمبر علیه السلام فرمای والا فليستجع بیا سملا دا الله د پیغمبر حکم دی دا حدیث ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته ورسید څنګه باغ وبکور سره یو مزدور دی چې کله باغ وبکی په دک ټایم کې مزدور چرته ټوپ وو په بلچې ته وره خوش لیدو وب بیزای ټوله روانه شوي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د غسین سر شو ورته یو ظالم ادا دي سو کړو ا مزدور پوه شو چې دا هډر غوسناک انسان دی او د علاج اوس بل نشته ورته فورا وې د الله پیغمبر د مې اوریدلی دي چې کله انسان په غوسه کې وی فل یجلس دی کینی حدیث کې راځي ابو داود شریف کې وې دا خبره د صحابي د خلینو وتلو سپینې جامې ابو ذر غفاری چولې دي پاغه خټو کې ناستو او بیا ورته و الا فليستجع کپناسته غوسه نکیږي نکینی دې سملی په خټو کې ابو ذر غفاری سملاستو د الله پیغمبر ورته فرمایي زما د احادیث د قدر کو الله دې تعالی جنت کې اعلی مقام درکړي دې ته وی تابعداري د غوسې ټیم کې مونږ ته رب یاد وي د غوسې ټیم کې مونږ ته د الله پیغمبر یاد وي ایمان دې ته وی چې غوسه کې ستا د عقل خلاف ټیم کې ته رب ومني داسې خوار څوک مني چې اوس د جمعې ورځ ده کور کې سړی بد ښکاري جومات ته راشه خدا چې یو خوا نفس وي بل خوا رب وي زړه وایي نفس وایي داسې مه کوه رب وایي داسې وکړه دغه ټایم پته لګي ستا رب نفس دی که ستا رب الله دی